والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. علماء کرام و مسلمانانو خوش قسمت چې په کوم ځای کې د قرآن درس کیږي د هغه ځای نه انوارات په بره رواني. نو ستاسو دا کلی دا محله ډېره خوش نصیبه ده چې دې ځای کې درس د قرآن او درس نظامی پکې شروع ده. مثال یې د یو لوی دریاب دی. څوک چې راځي هر چاته به د دې نه فایده اوبه میلاویږي. خدای دې ستاسو زموږ شوق او ذوق د دې نه سیوا کړي. اورونو د قرآن برکات هغه د قرآن نه معلومیږي. کوم ورونو چې قرآن ته ناستي تاسو وګورئ په یو ساعت کې 2 منټه کې درته د دنیا حال وایي، په یو منټ کې درته د تمام اخرت حال وایي، په یو منټ کې درته برزخ حال وایي. عجیبه کتاب دی خانه او داسې کتاب دی چې د تمامو کتابونو مقصد په دې کې دی. فیها کتب قیمه. په دې کې قرآن کې تمام کتابونه پراته دي. مقصد د ټولو اسمانیو کتابونو په قرآن کې پروت دی. د ټولو مقصد یو دی. وقتاً په وقتاً پیغمبر بدلیږي او کلمه هغه کلمه ده. لا اله الا الله آدم صفی الله، لا اله الا الله نوح نجی الله، لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله، لا اله الا الله موسی کلیم الله، لا اله الا الله عیسی روح الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. ور کلمه هغه ده. وقتاً په وقتاً پیغمبران الله تعالی را لیږي او بدلیږي. کتابونه ټول اسماني سلور د پاسه سل کتابونه راغلي دي. قرآن چې راغی د قرآن دی عظمت ته وګورئ. نور کتابونه منسوخ، دینونه منسوخ. هغه به نه مني، نه به هغه دین ته ځي، نه به هغه که یهودیت دی که نصرانیت دی. و به په خپله زمانه کې اوس مونږه تاسو دی چې خدای وساتي. تورات دی، زبور دی، انجیل دی. ګورو به یې نه، زده کوو به یې نه. د قرآن په مخ کې د هغې زده کول ټیک نه دي. ایمان پې فرض دی. ایمان زمونږ دا دی چې الله تعالی وقتاً په وقتاً په انبیاو باندې دا څلور کتابونه غټ او صحیفې نازل کړې وي. دا زمونږ ایمان دی. لیکن ګورو به یې نه. ځکه یو حدیث شریف کې راځي حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
د تورات زړې پاڼې ومونتې نو هغه یې لوستې چې لوستې رسول الله صلی الله علیه وسلم غصه شو او سور شو د غصې نه هغه خیال نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وایي و مور در باندې بوره شه رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته نه ګوري هغه چې وکتل فورا دا شروع کو رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبي رسولا دا وی 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 رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه غصه سړه شوه حضرت عمر ته وایي حضرت عمر لو کان موسی حیا که موسی علیه السلام ژوندی وی ما وسعه الا اتباعي اغلب ازمکه ځای نو ورکړي بي د تابعداري زمانہ هغه زما تابعدارو نو ته د قران په مخ کې څنګه د تورات پاڼې راخلي او وای نو ځکه د قران په مخ کې نور کتابونه ویل دا غي ته حیثیت نشته درونو ښا ایمان په زمون فرض دی چې صحیفې دي اسمانونو راغلي دي الله را لېږلي دي وقتن په وقتن دا خلکو د اصلاح لپاره اخیری امت اخیری کتاب اخیری خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راولیگو او خپل ارشاد کی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی بس ما تمام انبیاء ختم کرل زمانه پس پیغمبران نشته دے کسوک دعوه کی ثلاثون دجالون کذابون كلهم يدعون طول بداوی کی د پیغمبرای پاغه زمانه کې او دو سرکوزو کړي وا مسیلمه الکذاب اسود عنسی انجام یې څه هلاک شو مردار شو دایبم خدای مردار کی خدای دې زر مردار کی رونو مونږه تاسو ته الله داسې دین داسې کتاب داسې پیغمبر را کړی دی تاسو یقین وساتئ خوش قسمت دا امت دی خوش نصیب دا امت دی او پیغمبران ارمان کوي کاش کی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې راغلي وي دا ولي هغه ارمان کوي او پیغمبران دي لوی خلکو هغه جهادونه کړیو او ډیر تکلیفونه برداشت کړو دا ولي کوي جبرائیل علیہ السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې جنت تر هغه پورې په ټول امتونو حرام دی حرام سو پورې چې ستا ټول امت جنت ته نه داخل شوی ځکه هغه ارمان کوي چې کاش کې موږ د رسول پاک موږ به مخکې تللي وو نور امتونه به وروسته رونو الله دې امت ته داسې پیغمبر را لېږلی دی داسې کتاب یې ورکړی دی کتابم اخیری پیغمبرم اخیری او زمانم اخیری دخا الله دې زمونږ استاسو تعلق د قران سره زیات کی او زه حقیقت دې چې د اکابر هغه دعاګانې دا غي شغف مینا للهیت دال پدې دی دای دلیل دی چې الله د دینه د دین کار اخلي او دی محلی والو تم داوام چې رونو تاسو خوش قسمت تاسو کې محبت شته دی ځکه الله در باندې پیرزونه کړی دا قران ته کینولې په دې محله کې درس دی او تاسو ورته کینئ څوک اوري خويندې مېندې اوري قران ته هر څوک نشي راتلی رونو قران ته څوک راتلی شي الله وای مونږ نه وو زنوام تنوای ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الله وای ما په میراث سره ورکه کتاب هغه کسانو ته چې ما غوړه کړیو من عبادنا د بندګانو خپلنا ما غوړه کړی دی هغه ته مې دا کتاب ورکو چاته مې ورکو غوړه خلکو ته نو مطلب دا تاسو غوړی ځکه الله تاسو له دا درس دلته قائم دائم اوسات مشرانو نقشه کې خدا دا غي محنت او دواګان دي الله دا غي اظهار وکړ
دغه لوی خلکو دا چې کوم لاړل دا ډېر لوی خلکو